وسلم البرکت مع اکابرکم شاد باد و شاد زی اے سرزمین دیوبند شاد باد و شاد زی اے سرزمین دیوبند تو نے کیا دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند انتہائی واجب الاحترام علماء کرام مشایخ اعظام او د شہرائے علم ہم عقیدہ او ہم سفر ملگرو یقیناً ماوی زبانن ستاسو د دستار بندی په دغه موقع باندې په یو انتهایی حساس او نازک موضوع چې نن زمونږ د خپلونه نن زمونږ د امت نن محترم خپل هغه تاریخ او ماضی پټه شوې ده. محترم دغه مجالس زمونږ ځای په ځای کېږي تربیتي، لیکن محترم نن دغه یو گلشن آباد دی. نن محترم د هغه خزان نه پس نن یو بهار راغلی دی. نن په دغه گلشن کې مونږ ګورو هغه ونو میوې کړي دي. نن محترم په دغه موقع باندې که ما ته خپل هغه محسنین او مشران یاد نه کړو چا چې د دې صبر چا چې د دې گلشن د دې گلشن په بنیادونو کې خپلې ورکړی وي. نن محترمو که په دې موقع باندې موږ هغه خلک یاد نه کړو کومو خلکو چې د هغه حالاتو مقابله کړې وه. یقینا محترمو یو انسان چې په تاریخ باندې نظر لګي دته به دا خبره ښکاره او واضحه وي چې د 1857 د جنګ ازادۍ نه وروسته چې یو طرف ته 4.5 لکه مسلمانانو د شهادت جامونه نوش کړي، بل طرف ته هندوستان په ځمکه باندې د علماو لاشونه ونو ته ځوړندو، بل طرف ته هندوستان ځمکه د مسلمانانو علماو په وینو باندې سره وه. محترمو هغه حالاتو او انګریزانو په خپل سوچ او په خپل نظر کې دغه گلشن ختم کړو، هغې دغه گلشن ته تیزاب اړولی و. د هغوی په نظر کې هغوی خپل خیال او سوچ دا کړی چې آینده تر قیامت پورې به دغه گلشن دوباره آباد نشي. هغوی سوچ دا کړی دغه میوې به دوباره زرغون نشي، دغه ونې به دوباره میوه ونه نیسي. محترمو هغه وختو چې کله د مسلمانانو په تهذیب باندې حملې شروع وې، کله د مسلمان عقیده نظریه چیلنج کېدی شوه، کله چې د هندوستان په کوڅو کوڅو کې د هندوستان په چوک چوک کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې حملې شروع وې، کله چې اسلام خلکو د هر طرف نه چیلنج کوو. هغه څوک محترمو کله چې د هندوستان نه انګریزانو په خپل نظر کې د اسلام جنازه ویستې وه، د انګریزانو خیال دا و علما مونږ شهیدان کړه، د انګریزانو خیال دا و د مسلمانانو تهذیب ختمولو دویم حمله وه. هغوی نظر وکړو د عالمي دنیا نه مبلغین را وغوښته، د عالمي دنیا نه عیسائی مناظرین را وغوښته، د هندوستان په چوک چوک باندې د هندوستان په کوڅه کوڅه باندې په اسلام باندې اعتراضات شروع شو. اسلام خلاف یو عالمي مهم شروع شو، د مسلمان په تهذیب باندې حملې شروع شوې. محترمو هغه څوک چې دغه وخت کې خپلې سینې پیش کړې، دغه وخت کې اسلام له سهاره ورکړه. محترمو هغه خلک مونږ پېژنو نن د علماء دیوبند په نوم باندې. هغه خلکو بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتي رحم الله د خپلو شاګردانو یو بینچ تیار کو. هغه خپل شاګردانو ته بیا ویل بچو لاړ شئ، د مسلمان په تهذیب باندې حمله شروع ده، د هندوستان په چوک چوک باندې د هندوستان په کوڅه کوڅې ته ځان ورسوئ چېرته چې اسلام باندې عیسائی مبلغین حمله اور دي. تاسو د هغوی د اعتراضاتو جواب وکړئ، تاسو د اسلام حقانیت بیان کړئ. کوم ځای کې چې مسلمان ته څوک د مناظرې چیلنج ورکوي لاړ شئ د مناظرې چیلنج قبول کړئ، کل عام د مناظرو میدانونه ولګوئ. محترمو دنیا هغه خبرې مشاهده وکړه د هندوستان په ځمکه باندې د مناظرې یو میدان ولګېدو، عیسایانو عالمي مناظرین مبلغین را وغوښته، یو لوی محاذ ګرم شو. د دارالعلوم دیوبند یو بچی د هندوستان د دغې ځمکې یو انسان مولانا رحمت الله کیرانوي صاحب رحم الله مناظرې دپاره راځي. هغوی ورته وایي مناظر کې هغه عیسائی مناظر ورته وایي نبي عیسی علیه صلات وسلام نبي و، هغه مړي را ژوندي کړي. محمد رسول الله که یو مړی ستاسو نبي را ژوندی کړی ویې ښیه. مولانا رحمت الله کیرانوي صاحب رحم الله ورله جواب ورکوي مړی خو مړه نه وي، زمونږ عقیده او نظریه خو دا ده چې کله د دې دنیا نه برزخ ته لاړه د روح د جسم سره تعلق دی، په برزخي ژوند سره ژوندي دي. اوس مړی ژوندی را پاسول دا خو د کمال خبره نه ده. ها لږ لاړ شه هغه کاڼي هغه څیزونه چې هغوی کې د ژوند رمق نشته، هغوی کې ساه نشته. زمونږ نبي خو د هغې سره خبرې کړې دي، زمونږ نبي ته هغه خلکو هغه څیزونو سلام کړی دی. ویل ها تاسو زمونږ د نبي خبره کوئ، ځئ چې ځو مقبرې ته. عیسایان د مناظرې په دغه سټیج باندې چیلنج کوي، ځئ چې ځو مقبرې ته. تاسو یو قبر ته اشاره وکړئ، د نبي علیه السلام امتي رحمت الله کیرانوي به هغه قبر ته هغه د الله رب العزت نه هغه به د الله رب العزت ته لاس وکړي که الله هغه مړی را ژوندی کو دین تاسو خپل بدل کړئ، که الله هغه مړی را ژوندی نه کو دین
بزخ خپل بدل کما زما محترمو هغې چیلنج قبول نه کړو هغه ورته مقبرې ته لاړ نه نو چا دې تپوس وکړو حضرت ولې قبول کړی به دې وی که نه دا خو نبي نه و هغه ورله جواب ورکوي وی خدا کے قسم یہ اپنی زبان نہیں بول رہا تھا اس کی زبان پر اس کے خدا بول رہا تھا محترمو نعرے ملک ہوئے محترمو ٹیم نشتی محترمو دنیا هغه منظر ولګېدو رحمت الله کرانوي صاحب هلته نه اویستی شو موږ نن په فخر سره دا خبره کوو نن که په عربو کې د اسلام جنډه اوچته ده په عرب ممالکو د اسلام خدمت شوی دی د دیوبند بچو کړی دی نن که د عجمو کې د اسلام جنډه بلنده ده دا د دیوبند بچو بلنده کړې ده زم ها ماته خو یاد دي که نه مولانا قاسم نانوتي رحم الله حج له لاړو واپس راغی هغه انتهایي ستړی دی مولانا قاسم نانوتي بیمار دی انګریزانو د موقع نه پیدا اوچته کړه دا د هر باطل طریقه کار دی چې کله اهل حق میدان کې نه دیوبند میدان کې چیلنجونه ورکوي دیوبند میدان کې لګیایي کل عام به خبره کوي زم حال لري مزئ د گنج د کونړ امین الله وګوره په دغه میدان باندې کل عام دی لګیاو د دارالعلوم دیوبند د علماء دیوبند عقاید چیلنج کړه مونږ ته یاد دي په نیټ باندې مونږ سره په ریکارډ دي ویل 40 لک روپۍ انعام دی چې څوک زمونږ سره د دیوبند په عقایدو باندې کېناسته میدان ته د دیوبند بچي راله په گنج کې د نعره تکبیر سره به کوثر بلند دیوبند چغې ولګېدې والله العظیم همدقه پر امین الله چې کله یلي د دیوبند بچي د گنج په مدرسې جومات باندې رادننه شو د خپلو شاګردانو ونیو دی د جومات نه وویستو ما ته څه وایي ته راځه کمره کې به حضرت شیخ صاحب سره خبره وکړې ما ورته نه نه چلنج دې کلي عام ورکړی دی 40 لک روپو انعام دې کړی دی د دیوبند بچي راغلي خبره هم کلي عام کول غواړو کمرو خبرې نه کوو محترمو مونږ ته یاد دي نن الحمدلله نن که بریلی دی نن که صیفي دی نن که غیر مقلد دی نن که پنجپیری دی نن ستا عقیده نه چیړي دی که خپل مسلک هم بیانوي اول به شپږ طرفونو ته ګوري څوک دیوبندی خو نشتی څوک د نوجوانانو احناف کارکونه او نماینده خو نشتی دی به ډېر جرأت کوي د هغې نه پس په خپل مسلک بیانوي برحال محترمو ما عرض کوو شیخ الهند رحم الله راغی مولانا نانوتي صاحب رحم الله ته حضرت تاسو خبر یې هندوستان کې مناظرې میدان لګېدلی دی ستاسو نوم انګریزانو ورکړی دی نمایندګۍ دپاره مولانا نانوتي صاحب رحم الله ورته وفرمیل ویل لاړ شه په سټیج ودرېږه ووایه قاسم نانوتي د مناظرې دپاره راروان دی محترمو دنیا ولیدل قاسم نانوتي رحم الله میدان ته راغی عیسایان پاسې منت یې شروع کړو ویل حضرت تاسو خپل بیان وکړئ موږ به بیان وروسته وکړو تاسو مشران یې نانوتي صاحب رحم الله وفرمیل ویل نه نه زه به خپل دلایل وروسته پیش کوم ځکه ما د هغه نبي کلمه ویلې ده چې هغه آخري نبي دی دیو منت شروع کړو ویل نه نه حضرت قاسم نانوتي رحم الله وفرمیل ویل چلو ټیک ده ستاسو به ومنم څه بیان به اول وکړم څه بیان به وروسته وکړم ځکه ما د هغه نبي کلمه ویلې ده هغه اولین هم دی آخرین هم دی دیو بیا منت شروع کړو نانوتي صاحب رحم الله ورله جواب ورکړو مایک له راغی ویل ای عیسایانو ما خو تاسو له یو مقدر کول غوښتل چې تاسو هم راشئ څه ووایئ په الله قسم کله کله محمد رسول الله امتي قاسم نانوتي مایک له راشي د سټیج له راشي د بیان شروع کړي د هغې نه پس به تاسو ته د دې خبرې جرأت بیان نشي ملاو نشي چې تاسو زموږ تاسو خبره وکړئ تاسو دلایل پیش کړئ ځکه کوم دلایل چې تاسو پیش کوئ قاسم نانوتي به مخکې را ختم کړي محترمو هغه وشوه قاسم نانوتي رحم الله 3 घंटे د اسلام په حقانیت باندې خبره کوي دلایل پیش کوي عیسایان جواب ته پانه سیرا اگر عیسائی مناظر یہ جملہ ہوئے لوگوں آج قاسم نہیں بول رہا تھا قاسم کی زبان پر الہام کا فرشتہ بول رہا تھا محترم ہاں یو ہندو پاسے رو کاشت پہ مسلمانانو کیے مسلمانانو ستا قدر ونکو تک پہ ہندوانو کے اللہ پیدا کرے مونگ ہندوانو بر دہلی پہ چوک باندے ستا بت چوڑ کرے مونگ بورتا سجدے لگے والے قاسم نانوتی ہم اللہ جواب ورکو ہاں بتاسو کہ اللہ قاسم نانوتی پیدا کرینا دا محمد رسول اللہ دا ختم نبوت پر صدقہ کی اللہ دا مسلمانانو کسے کسے کی قاسم نانوتی پیدا کرے مسلمان بر کم کم قاسم بت چوڑے آگی تب جراز آگی تب سجدے لگئی زیم محترم و زمان دا اکابرو تاریخ وسیع ہے کاش ٹیم لسمنٹ دی کی بزرہ اکابرین تیوبن ماضی سویان کم زیم ہاں دیر دا افسوس
اوس خبره ده مدرسه کې دوره حدیث پوری راورسېږي ډېر کتابونه ووایي ډېر دارالعلوم دیوبند د اکابرو نه ناشنا دی ډېر خپل اکابرو خدمات هیر کړي ډېر خپل اکابرو عقاید نظریات هیر کړي زم ها محترمو زما ستا اکابر خو هغه خلک نن د کعبې امام عبدالرحمن سدیس دا اعلان کوي مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب فرمایي عبدالرحمن سدیس زمونږ ډوډۍ کړې ده ډوډۍ نه پس زمونږ لاسونه اینځي مونږ یې منع کوو حضرت نه تاسو د کعبې امام یې ویل ها هغه اصرار وکړو دا د عربو انتهایي مینه ده مونږ ترې وروسته تپوس وکړو حضرت د دومره د محبت د اظهار څه ضرورت و ویل ویې فرمایل دنیا کې وګرځېدم دنیا کم ګوټ ته چې لاړم دنیا په کم ګوټ کې د اسلام جنډه بلنده شوې ده په کم ذکر دین یوه شعبه ژوندی ده دا د دیوبند بچو ژوندی زما محترمو نن پوره دنیا ته را سبق ورکړي زه موضوع تفصیلي کوم نه ختموم زه دومره یم قاسم نانوتي رحمه الله په دغه حالاتو کې د دیوبند بنیاد کېښودو ویې فرمایل د دارالعلوم دیوبند مقصد یو د 1857 د 4.5 لکه مسلمانانو د هغه یینو انتقام او بدله اخیستل دي د هغه علماو بدله اخیستل دي دویم انګریز اعلان کړی دی چې د مسلمان تهذیب ختم کړي نانوتي صاحب وفرمایل دا زه هغه اډه جوړوم چې د دې ځای د مسلمان د عقیدې نظریې تحفظ وکړو د مسلمان د تهذیب جنګ وکړو محترمو تاسو ولیده هغه حالات راغله نن کوڅه په کوڅه کې مدرسه ده دا د قاسم نانوتي رحمه الله د تهذیب جنګ دی د 1857 د جنګ ازادۍ بدلم الحمدلله موږ واغسته د هغې دپاره د دغه تهذیب د بچاو دپاره د دیوبند علما د مالټې جیلونو ته ملاړه زه نن لاړ شه که په مالټه کې د اکابرین دیوبند د یو شاګرد قبر نه و جوړ شوی په دغه ځای کې په قبر باندې د دیوبند د بچي تخته نه و لګېدلی دلته د شیخ الهند یو شاګرد دفن نه و د مالټې په جیل کې د شیخ الهند رحمه الله د دارالعلوم دیوبند بچو تاریخ نه و جوړ کړی بیا ووایه ها ها تا زیاتی وکړو تا غلو وکړه تا زیاتي نه کار واغستو تاوې په عرب عجم کې د اسلام جنډه دیوبند بچو چوته کړې ده زه محترمو په فخر سره یم پوره دنیا کې دیني مدرسې نن دا دیني مدرسې صرف دلته راشه زمونږ دغه د تختاباد مدرسې ته راشه زمونږ صرف د ضلع پېښور دیني مدارس وګوره تمام اهل باطل یو طرف ته که زمونږ د ضلع پېښور دیني مدرسې بل طرف ته که انشاءالله دیني مدرسې به زمونږ د یوې ضلعې زیاتې د دیو د پوره دنیا به کمې زمونږ علما د یوې ضلعې به زیاتې د دیو د پوره دنیا به کمې زمونږ دیني طلبا به زیاتې د دیو د پوره دنیا به کمې ها محترمو زه دو ټوک الفاظو کې مختصر ویم زم د اسلام نشر و اشاعت دیني مدرسو نه وشو د اسلام نشر و اشاعت وشو د تبلیغي جماعت په ذریعه سره دا دواړه د دیوبند سره تعلق ساتو د اسلام تحفظ او حفاظت وشو د جهاد په ذریعه سره جهاد په پوره دنیا کې الحمدلله د دیوبند بچو کړی دی محترمو پوره دنیا کې د اسلام جنډه دیوبندیانو چوته کړې ده بهرحال محترمو زه خپله خبره ختموم نن د عقیدې نظریې یو جنګ شروع دی ای علماو ای پارولیدونکو طلباو دا خبره نن یاد وساتئ نن کوڅه په کوڅه د تهذیب هغه جنګ ګرم دی د عقیدې نظریې هغه جنګ ګرم دی د ځان نه صوفیان مه جوړوئ د ځان نه حکمتونو مصلحتونه مه راولئ نن غیر مقلد حکمتونو ته نه ګوري نن پنجپیری حکمتونو ته نه ګوري نن سیپي او بریلی حکمتونو ته نه ګوري ډېر کل عام ستا په عقیدې باندې خبره کوي ما او تا د مصلحت څادرونه اغوستي دي یار بس شر جوړېږي بس اختلافات جوړېږي زم نه خپل اکابرو تاریخ مه خرڅوئ د خپل اکابرو قربانۍ مه ذبح کوئ والله العظیم که نن ما او تا خاموش پاتې شو را روان تاریخ به ما او تا په بد الفاظو سره یادوي د عقیدې نظریې په دغه جنګ کې باید چې موږ یو حصه واخلو ها د عقیدې نظریې په دغه جنګ کې ما او تا تربیت حاصل کړو خپله عقیده خپله نظریه خپله مسله خپل دلایل علی وجه البصیرت زده کړو خپل عوامو ته بیان کړو انشاءالله تا به رانه څوک نه ګمراه کوي موږ نوجوانان احناف د دې لپاره د فارغ علماو دپاره یو کال تخصص صرف په خپل عقایدو نظریاتو باندې پېښور کې اصحاب بابا روډ باندې انشاءالله 8 کاله مدرسو کې تېر کړه د تهذیب او د عقیدې نظریې په دغه جنګ کې د تربیت حاصلولو د دغه جنګ د ایسته کولو دپاره تاسو علماو ته زما درخواست دی کم فارغېږي یو کال زموږ سره تېر کړئ الله رب العزت ترې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمدلله زما محترم عزیزانو مفتی محمد نعیم صاحب ډېر د جذبې نه ډک تقریر